أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. دې آیات نا څلورم باب دی تر اخر د سورته پورې. پدې کې ترغیب دی هجرت ته په بشارت سره او ترغیب دی قتال ته په ذکر د نصرت الهیه سره الله په مدد باندې او د مدد الله تعالی چې د نصرت دغه اسباب ذکر کړی دي. بیا پنځه عقلي دلیلونه په توحید باندې، بیا بیان د طریقې د دعوت دی، بیا عقلي دلیل دی، بیا نهم او لسم زجر دی، بیا رد دی په مشرکانو په ذکر د مثال د مچ یعنی د ذباب سره او جواب دی د دوو سوالونو. بیا آخري دلیل عقلي دی، بیا تو اوامر دی د پاره د استقامت په توحید او د اشاعت د هغې. اوس دا کوم آیات چې دی 58 نمبر په دې کې بشارت ته مهاجرینو ته او پس د بشارت عام مومنانو نه چې په 56 کې وو. دا آیات دلیل دی چې وروسته د هجرت نه مقتولیت او په خپل مرګ یعنی کېدل دواړه برابر دي، لیکن دا برابري په بعضو نعمتونو کې ده، اگر چې په نورو درجو کې مقتول شهید او غوره دی. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا، او هغه کسان چې هجرت کړی دی د پاره د دین د الله تعالی بیا وجلی شو یا مړه شو. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، خامخا روزی باور کوي الله تعالی دوی ته روزی خیستا. وإن الله لهو خير الرازقين، او یقینا الله تعالی خروزی ورکوونکی دی. رزقا حسنا یعنی بے کړه و رزق، هر وخت لذت ورکوونکی او هیڅ نقصان او مرض نه پیدا کوي. دا ډېر ښایسته رزق دی او دا رزق په برزخ کې دی لکه سوره عمران 129 او یا په جنت کې دی. رازقین دا جمع په اعتبار د ظاهر سره ده چې خلق هم یو بل ته رزق ورکوي. 59 نمبر آیت بشارت ته د مکان د بشارت د خوراک نه، ځکه فکر د روزه مخکې دی د مکان د رهایش نه. دا اوس د مکان چې دی دا غي ذکر دی پدې کې. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، خامخا داخل بکړي دوی لرا ځای د داخلي دوتا چې دوی به خوښوي. وإن الله لعليم حليم، او یقینا الله تعالی په دې صبر کوونکی دی. 60 نمبر آیت چې دی دنیاوی بشارت ته پکې په نصرت سره ورستو چې مدینه مخکې بشارت او اخرویه بیان کول او مراد د عاقب نه چې دی نو هغې نه بدله اخیستل دی په قتال سره. ذالک دا زیر یقین دی. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، او چا چې بدل واغستو په شان د هغې چې دوی لره تکلیف ورکړی شوی دی. ثم بغی علیه، او بیا ظلم کړی شوی دی په هغه. لینصرنه، نو خامخا مدد به کوي د ده سره الله تعالی. ان الله لعفو غفور، یقینا الله تعالی معافي کوونکی بخښنه کوونکی دی. ثم بغی علیه دا عطب دی په عقب باندې، مراد دا چې چاله چې تکلیف ورکړی شو او بیا پې ظلم وکړی شو یعنی د وطن نه وایستی شو، دغه شخص بدل واغستو په قتال کولو سره، نو الله تعالی به د سره ضرور نصرت کوي. 61 نمبر چې دا اول علت دی د پاره د نصرت د مجاهد سره، یعنی الله تعالی په انقلاب دلیل او نهار قادر دی، یعنی په شپه ورځ بدلولو قادر دی، نو په نصرت کولو هم قادر دی، په مدد کولو باندې. یا په دې کې اشاره ده په طریقه د مثال سره فائدې د نصرت ته یعنی امداد د دې د پاره کوي چې تیارې پرانا سره بدلی کړي. ذالک دا مدد بیا په دې وجه دی بأن الله یولج الليل فی النهار، چې یقینا الله تعالی ورننه باسي شپې لره په ورځ کې، ویولج النهار فی الليل، او ورننه باسي ورځ لره په شپه کې. وان الله سمیع بصیر، او یقینا الله تعالی هر څه اوري او هر څه ویني. په دې بلاد کې اوس دوی ملت ته د نصرت کولو چې الله تعالی حق الہ دی، نور الہان چې دی باطل دی، نو الله تعالی مدد کولی شي او نور الہ چې دی مدد نشي کولی. یا په دې کې اشاره د مقصد د نصرت ته، یعنی مدد د دې لپاره کوي الله تعالی چې الله تعالی توحید ښکاره شي، شرک دروغجن ښکاره شي. ذالک دا مدد په دې وجه دی بأن الله هو الحق، یقینا الله تعالی لره حق دا بندگی کول دا هغو
وان ما يدعون من دونه هو الباطل او یقینا بندگی کول دا چا چې دوی وتر مدد شوی سیوا د الله تعالی نه دا باطل ده. وان الله هو العلی الکبیر او یقینا الله تعالی او چت لوی ذات والا دی. 63 نمبر دا دلیل عقلی توحید دی چې هغه په مخکې آیات کې ذکر کړل شوی دی. علم تر ان الله انزل من السماء ماء آیاتونه ګوري چې یقینا الله تعالی راولې دی د اسمان د طرف نه وبو فتصبح الارض مخضرا پشی سبا لزمکشنا ان الله لطیف خبیر. یقینا الله تعالی مهربان دی خبردار دی. پتوس بیا دا اکرمن روایت دی چې دا په مکه او تهامه علاقه کې دا چلی چې باران وشي نو سبا لزمکه کې شینکې ښکاره شي. او ابن عطیه ویلی دی چې داسې په علاقه د سوس اقصا کې هم ما لیدلی دي نو فا په خپله معنا د اتصال ده یا فا صرف دا طرف دپاره ده. بیا دا بل آیت چې دی 64 نمبر آیت دا بل عقلي دلیل دی په توحید باندې او رد د شرک په تصرف دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص داغو په اختیار کې دي هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وان الله له الغنی الحمید او یقینا الله تعالی خاص هغه دی به حاجت استایل شوی. 65 نمبر آیت چې بل دلیل عقلی دی په دې کې تصرفات الهیه په ځمکه او اسمان او دریابونو کې ذکر کړی دي او دا باقی دلیل دی او تسخیر د ځمکې د سيزونو دا دی چې دا غینا انسانان هر قسم پیدا اخلي په امر د الله تعالی سره. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك وتجري في البحر بامره آیاتونه ګوري چې الله تعالی یقینا ستاسو د وس د لاندې کړی دي ستاسو د پیدا د پاره هغه سوچ په ځمکه کې دی او کشته روان دي په دریاب کې په حکم د الله تعالی سره. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه او راټینګ کړی دی اسمان لرا در پریوتلونه په ځمکه باندې سیوا د حکم د هغه الله نه. ان الله بالناس لرؤوف رحیم یقینا الله تعالی په خلکو باندې شفقت کوونکې او رحم کوونکې دی. ويمسك السماء کی اشاره ده چې اسمان بغیر دستن الله تعالی راټینګ کړی دی. 66 نمبرات چې دلیل عقلی انفسی دی د انسان درې حالات ذکر کړی دي او بیا زجر ورکوي چې سره د دومره دلیلونو انسان منکر شي او مشرک شي. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم او هغه داسې ذات دی چې ژوند کړی تاسو بیا مړ کړی تاسو بیا ژوند کړی تاسو. ان الانسان لکفور یقینا انسان خامخا ناشکر دی. 67 نمبر هر کله چې د انسان کوپری ذکر کو نو دا غیر علاج د لپاره دعوت ذکر کړي لیکن داول نه تشجیع ذکر کړي. حاصل دا دی چې د هر ډول لپاره جدا جدا لار او مسلک دی. ضرور ستا سره وجګړی کوي ستا د دین او مسلک په باره کې لیکن دوی تعالی په دې جګړو سره د کارون نه اون بس بلکې دعوت کوا توحید د رب پلتا ځکه چې ستا سره پوره صحیح دلیلونه شته دي. لکل امه جعلنا منسکا هم ناسکوه د پاره د هر ډلې مقرر کړي د مونږه طریقه د بندګۍ چې دی چلیږي پاغه باندې. فلا ينازعونك في الامر وادعو الى ربك پس دوی دا اونباسی د کارنا په وجه د جګړې سره په دین کې او دعوت کوه خپل رب ته. انک لعلی هدى مستقیم یقینا تو خامخای په هدایت برابر باندې. لکل امه جعلنا منسکا په دې جمله کې منسک چې د حق او باطل دوه قسمه طریقو ته شامل دی ځکه چې منسک په اصل کې هغه ځای او لارې ته ویلی شي چې انسان هغې ته عادتاً ځي او راځي د پاره د خیر یا د شر او جعل چې دا تکوینی او تشریعی دوانو ته عام دی. 68 نمبرات کې فرمایي چې سره د دعوت ته حق نه خدا منکرین جګړې کوي ته دوی د نور جوابونه بیا خاموش شه ځکه چې دوی بیا عنادیان دي صرف د الله تعالی علم ته وسپاره. وان جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون او کو دوی جګړې کوي تاسو سره پس وایا چې الله تعالی خپو هده په هغه کارونو چې کوي تاسو. د 29 نمبرات چې دا هم عنادیان ته جواب دی. تفسیر قرطبی کې لیکلي دي چې په دې آیتونو کې دعوت کوونکو ته تعلیم د آداب دی. کوم وخت چې دوی مخاطبه وي د عنادیانو سره نو په دې طریقو دی دا غوي جواب وکړي. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
الله تعالی به فیصله وکړي په منځ تاسو کې په ورځ د قیامت په هغه څیزونو کې چې تاسو په هغه کې اختلاف کوونکي 97 نمبرات چې دلیل عقلی دی په اثبات د علم د الله تعالی سره په هر څیز باندې او دا تایید دی د تیر شوی آیات چې الله تعالی د دوی د اختلاف په فیصله کولی شي ځکه چې په هر څیز باندې الله تعالی علم دی. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض آیاتونه پوهیږي چې یقینا الله تعالی په هغه په هغه چې په اسمان کې دی او چې په ځمکه کې دی. ان ذلک فی کتاب یقینا دا ټول په کتاب یعنی لوح محفوظ کې دی. ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا په الله تعالی باندې آسان دی. ان ذلک دا اشاره ده اختلاف د خلقو ته یا اشاره ده لاسوانو د ځمکو سيزونو ته چې دا ټول د تقدیر په کتاب کې دي او په دویم ذالک کې چې دی هم دا دوه توجیه دي او دا آیات دلیل له په اثبات د لیکلو تقدیر باندې. 81 نمبر آیات چې دی په دې کې زجر دی په شرک په عبادت باندې یعنی د مشرکانو سره منزل دلیل نشتا او دلیل عقلی هم نشتا او د ته ظلم ویل دي. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم او بندګي کوي دوی سیوا د الله تعالی نه د هغه چا چې نه دی نازل کړي پاغه باندې هیڅ دلیل او د هغه چا چې نشته دوی لرا پاغه باندې علم. وما للظالمین من نصير او نشته ظالمان لره هیڅ مددگار. 82 نمبرات په دې کې زجر دی په انکار د قران سره یعنی د دوی سره خو دلیل نشته او هر کله چې دوی ته په دلیل د توحید کې قران لوستل کیږي نو پاغه باندې خپکیږي او د قران په واضح اوریدلو سره او غوسه کیږي او نږدې وي چې په قران بیان کوونکي باندې حمله وکړي د پاره د منی کولو د عقینا. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذين كفروا المنکر او کوم وخت چې ولوستل شي په دوی باندې آیاتونه زمون کار پیژنې ته په مخونو داغو کسانو کې چې کو پرې کړي دي خفغان نږدې یکادونا یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا چې حمله وکړي پای کسانو باندې چې بیانوي په دوی باندې آیاتونه زمون. قل افعنبئکم بالشر من ذلکم نو آیا پس خبردار کړم تاسو ته په ډېر ناکاره سره د دینا النار چا غور دی وعده الله الذین کفروا وعده کړی دا داغه الله تعالی داغه کسانو سره چې کو پرې کړي دي. وبئس المصير او بد دې زید اور ګرځیدلو بشر یعنی ورته وایا چې تاسو باندې د قران بیان کول چې د شر دی لیکن د دین زیات شر ور د جهنم دی چې د قران نه منې کوونکو لپاره هغه الله تعالی تیار کړی دی. 83 نمبر آیت چې دی یعنی هر کله چې دوی د قران د بیان په وخت کې شور او جګړه کوي او وګ ورته نه نیسی دوی ته وایا چې شور مکوي وکې ده. یو عجیب مثال پیش کېدلی شي تاسو ته. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلق بیانې یو مثال نو وکې ده هغه ته. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یقینا کسان چې تاسو ورته را مدد شوای سیوا د الله تعالی نه هیڅ چری نشي پیدا کولای یو مچلرا اگر کټول راغون شي هغه تا و ان یسلبهم ذباب شیئا لا یستنقذوه منه او کچری او تختوی دوی نه مچ سيزو نشي خلاص اولی هغه لرا د هغونه ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غختون کې او د چانه چې غختنه کې دی شي. مثلا ذکر د ذبابن چې د ټول مخلوق نه په طریقه د مثال سره دی یا مراد د مثال نه حاصل دا دی چې معبودان ما سیوا الله چې کم دي کولیا دي کوبوتان دي ټول کمزوري دي ځکه چې مچ په خلقو کې ناقص الخلقت دی لیکن دوی ټول یو مچ هم نشي جوړولای بلکې مچ چې په خپل پنجو او خله کې د دوی خوراکونه وغیرہ یا سيزونه دوی نو تختوي نو دوی معبودان دا وس دغه نه چې هغه ته راخلاص ینه دوی نه اختیار د ایجاد لري دي او نه د ځان نه ضرر د پکول شي نو داسې کمزور مخلوق بس څنګه حاجتونه پوره کوي د خلکو. ذباب د سو وجونه چې د خاص دلته ذکر کو اول دا چې معبودان ما سیوا الله چې دی په دربارونو کې خوراک څخه کو او خواګه پتور د نظر د غیر الله سره هغه چې ډیر وي هغه نه مچان ډیر راځي. زم دا چې د مچ په بدن کې اندامونه د ماشه نه هم کم دي نو چې لګ اندامونه والا نشي پیدا کولای نو ډیر اندامونه والا به سرنګي پیدا کړي او په دې وجه اکثر په دربارونو د غیر الله کې
بیمار وړاندې ګډ او شل خلک پراته وي لیکن دغه قبرونو والا هغوی هم نشي جوړولی نو نور خلکو لبا حاجتونه چې هغه پوره کی او د دې وجنه د قبر د منجور مثالم د دې بے حیا مچ سره هغه چې ورکړی شوی دی یعنی دا ډېر بے حیا ځناور دی نو دا معبودان من دون الله د دغه بے حیا هم چې مقابله نشي کولای او د هغوی نه هیڅ نشي راخلاصولی الطالب والمطلوب ابن جرير ویلي دی چې طالب دغه معبود صنم دی او مطلوب ذباب دی او ویم قول دا دی چې طالب عابد دی او مطلوب معبود من دون الله دی مطلب دا دی چې مقصد دی په دنیا کې کمزور یو نو ستا کریکټر هم کمزوري مالک ځان د مقصد کې خودو دوستا کردار کې په دنیا نقایسي او چې ځان ته مقصد غټ کې خودو رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کوم مقصد ډېر عظیم مقصد د الله رضا حاصلول نو زغه ته چې د او کریکټر مو چتو او دا کریکټر د لاسه چې رحمت للعالمین لقب ما الله تعالی غل ورکو 84 نمبر آیت 10000 دی دا مشرکانو ته د کمزوري مخلوق نه غا عجت غوړي او الله تعالی ایر کړی دی نو دوی د الله تعالی قدر نه کوي او داغو صفاتونه نه پیژني او دا شانته اورت په مشرکانو دی چې هغه په موحد باندې تان کی چې تا د اولیاء او بزرګانو قدر نه دی کړي نو جواب وشو چې تاسو د الله تعالی قدر نه کوئ ما قدر الله حق قدره عزت نه دی کړي دوی د الله تعالی لایق عزت ته هغه ان الله لقوی عزیز یقینا الله تعالی قوت والا دی زور ور دی 85 نمبر دا جواب د قول مشرکانو دی هغوی وای چې مونږ د دې اولیاء بزرګانو نه حاجات زګه غواړو چې الله تعالی دوی ته د اختیارات ورکړي دي نو حاصل د جواب داده چې الله تعالی مخلوق خپل چې لوی مرتبه ورکي نو هغه د رسالت ته د رسالت نه بره مرتبه د خدای توب ده او هغه الله تعالی هیڅ چلنه ورکړي ینه ټول لوی مرتبه په انسانانو کې چې د رسالت ته بس دینه غړبل مرتبه نشته الله یستفی من الملائکه ورسلا ومن الناس الله تعالی ورکوي د ملائکو نه پیغام رسون کی او د انسانانو نه ان الله سميع بصير یقینا الله تعالی هر څوري او هر سویني 86 نمبر چې د مخ پر دلیل دی چې چل رسالت ورکړي نو داغوی په حال باندې خالد نه او دا رنګ داغوی په ابدیت او په ایجاز باندې هم علم دی زکه د ځان سره نشرکی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور عالم دی الله تعالی په هر هغه حال چې وړاندې د دوی دی او هغه چې رستو د دوی دی او خاص الله تعالی تورګزولې شي ټول کارونه هر کله چې بیان شو د احوالو د مشرکانو او اوس خطاب کوي مؤمنانو ته په هغه امور سره چې پاغه سره فلاح او نصرت حاصلېږي او هغه سلور اوامر دي په دې آیات کې او سلور دي په وروستو آیات کې رکوع او سجده خاص ذکر کړه چې نور سرکشان نه فرق په دې سره راځي په قیام سره ناراضي ځکه دا خاص ذکر کړه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون ایمان والو رکوع کوئ او سجده کوئ او بندگی کوئ خاص در خپل او کوئ د خیر کارونه د دې لپاره چې کامیاب شئ واعبدوا عام دې د رکوع او سجدې نه ټول عبادت بدنیه او مالیه ته شامل دي وافعلوا الخير دا د عبادت نه هم عام دي خی اخلاق او د مخلوق سره احسان کول او نفلی کارونه هغه پکې داخل دي ابن کثیر په تفسیر د آیات 18 سره د دې صورت کې روایت د احمد او ترمذی او ابو داود په اثبات د دې سجده کې ذکر کړی دي او هر یو باندې کلام نقل کړی دي بیا ویلي دي چې دا روایت بعضی د بعضو تایید دي 88 نمبر چې د مراد د جهاد نه تعام دي مجاهدین نفس سره او شیطان سره او د ظالمانو سره او دعوت او تبلیغ د حق ټول ته شامل دي وجاهدوا فی الله حق جهاده او جهاد کوي په لار د الله تعالی کې پوره جهاد او وجتباکم هغه تاسو غوړه کړی د پاره د جهاد وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دې ګرځول الله تعالی پتا سبحانه په دین کې ستنګستیا نو تابع شه ملت ابيکم ابراهیم د دین د پلار تاسو چې ابراهیم دی هو سماکم المسلمین او تاسو لرنوم کې خودلې دی د مسلمان من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس مخکې د قران نه په نورو کتابونو کې او په دې قران کې د دې د پاره چې رسول رسون کې د دین تاسو ته او تاسو شه رسون کې د دین نور خلق ته فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا بالله نو پس پابندي کوي د منځو او ور کوي زکات او کلک شه په دین د الله تعالی پورې هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصير
هغه ستاسو مولا دی پس ښه مولا دی او ښه مددګار دی. حق جهاده مراد د دې هر یو فرد لره جهاد په شرعي طریقه سره ضروری دی. یا مراد دا چې نفس او مال او جان ټول په جهاد کې صرف کړي. هو اجتباکم د دې نه شپږ علتونه د جهاد دپاره ذکر کوي. اول دا چې الله تعالی تاسو غوره کړی یې منتخب کړی یې د جهاد او دعوت دپاره، لکه چې سوره العمران 11 نمبر آیات کې خیر امت. نو دویم دا چې په تاسو باندې د دین په اعمالو او د دین په دعوت کې حرج نه دی کېښودلی، بلکې ستاسو وس او طاقت مناسب دی او په دې کې اشاره ده د نصرت الله تعالی ته. او دریم دا چې جهاد د ملت ابراهیمیه نښه ده. څلورم دا چې ابراهیم علیه السلام ستاسو نوم په مخکینو کتابونو او په دې قرآن کې مسلمین کې ښودلی دی او د مسلمان کار چې دی جهاد دی. نو ضمیر د سماکم چې دی هغه ابراهیم علیه السلام ته راجع دی. دویم قول دا چې دا ضمیر چې دی الله تعالی ته راجع دی. من قبل نه مراد چې دی مخکې کتابونو دي. وفي هذا نه مراد قرآن کې هغه آیتونه دي چې په هغې کې د امت ته د اسلام نسبت کړی شوی دی. خو دا نسبت په طریقه د اسم فاعل سره وي او کو د فعل سره وي. او په حدیث د نسائی کې المسلمین المؤمنین عباد الله ذکر دی. نو معلومه شوه چې مراد په دې کې تسمیه صفتی ده. پنځم دا چې رسول صلی الله علیه وسلم به په تاسو باندې شهادت کوي او تبلیغ د دین تاسو ته. نشپږم دا چې تاسو به هم شهادت ورکوئ په نور خلکو باندې. دا مرتبه ستاسو د وجې د جهاد کولو نه ده. او د دې شهادت تفسیر په سوره بقره 143 نمبر آیت کې تیر شوی دی. او بیا درې امور نور ذکر کړل چې په هغې سره د دعوت او جهاد دپاره تثبت حاصلیږي، مضبوطیا او استقامت حاصلیږي او اختتام او بشارت سره وکړو چې په دې طریقه باندې عمل کولو سره د الله تعالی ولایت یعنی دوستانه او نصرت حاصلیږي. الحمدلله سوره حج چې دی هغه اختتام ته ورسېدو. الله تعالی نه سوال کوو یا کریم الله د دې صورت په خاطر باندې د دې صورت په برکت باندې الله زموږ نه څو خطایان شوي هغه ته معاف کړي. یا الله کریم الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. یا کریم الله په دنیا کې راته عزت را نصیب کړي او په آخرت کې. یا کریم الله خپل مینه او محبت دلته را نصیب کړي. یا کریم الله خپل دیدار را نصیب کړي. یا کریم الله په چا چې څه قرضې دي الله خپل خزانه غیب نه پیدا کړي. یا کریم الله مو رحمت له مکمل صحت ورکړي. یا کریم الله څونه بیماران دي الله پاکه په خپل امر سره الله په خپل حکم سره په خپل رحم سره الله هغوله صحت ورکړي. هسپتالونه خالی کړي الله. هر انسان الله چا چې تکلیف دی الله چا چې مصیبت دی غم دی روي باسي دی الله. څوک چې په تیارو کې دي سره زمونږ الله رڼاګانو ته موږ وباسي. الله تیارو نه په امان کې، الله د آخرت د سختو نه په امان کې، الله د قبر د سختو نه په امان کې، الله دنیا د سختو نه په امان کې. کمزور یو الله تو کریم الله رحم کې. الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.